بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم فسهر كالجدارون روا فسشو پلار خپلتا کنعان تا قالوا يا أبانا اي پلار زمنگا منع من الكيلو منکلش و زمنگنا یو پیمانه د غلی فارسل معنا اخانا ولیگا منگ سر زمنگرور نکتل چروڑ یو بار د اوخ سیوا و انا له لحافظون او منگ برد زمواریو قال اویل وت یعقوب علیہ السلام هل آمنكم علیه اے زبیا تاسو لدی پا امن کی درکم الا کما آمنتکم علی اهیه من قبل لکه څنګه چې می تاسو له پا امن کی درکړو څنګه می تاسو په ذمہواری کی درکړو ورور د مخ کی فالله خیر حافظا پس الله پاک کل حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او هغه غوره رحم کوونکی دی ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دی پرانست بارونه خپل وجدوا بضاعتهم وی مونته پکې پیسې خپلې ردت الیهم چې واپس کړی شوی وتا قالوا ویل یا ابانا ما نبغي ای پلار زمنګ منګستانه پیسې نه غواړو هذه بضاعتنا پیسې خدا دی ردت الینا چې واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیر اهلنا راب ولو یو اخ سیوا د خپل اهل د پاره ونحفظ اخانا د خپل رور حفاظت بم کو ونزداد کیل بغیر او یو اخ بسیوام راشي ذالک کیل یسیر دا ډیره اسانه پیمانه ده قال ویل وت یعقوب علیہ السلام لن ارسله معكم اچرید سرنلیگم حتی تردی پوری توتون موسقا چتا سما تر په خوا دو کې یعنی قسمو کې من الله په الله لتاتوننی به چما ته به واپس راولې الا ان يحاط بكم خو کټول د الله عذاب کې گیر شوي فلما اتوه موسقهم پس هر کله چې دی واده وکړه په قال الله ویل یعقوب علیہ السلام الله پاک علی ما نقول زمنګ په وینا باندې وکیل ذمہوار دی الله پاک کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی د یعقوب علیہ د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د دی وینا نه پس چیرې هغه وته وی چې بای خپل رور مزان سره راولي ځکه چې هغه دینه تاسو کړو یو خود دی تفسیری کبیر وی امام رازی سی وی چې یو خود دی شکلونم یو بل سره ملاوي دورونو او بل اغي دینه تاسو مو کو چې بای د کمزې نه راغلی دی وته د کنعان نه راغلیو د یعقوب علیه السلام اولاد یو او وته سورونه وی دول سورونه ولی لسراله یو رانه په وړکوالی باندې شرم خوړلې او هغه یو پلار په د اغمینه ماتی نه دی پرې خره سره هغه وته یاره ما ته خوستاره زی خبر نه داسې پته لګی لکه چې تاسو جاسوسان یې دا خبرې ساجيبه عجیبه غونته کوي خو زه خیر دی ځه کچره هغه بل رور مراوستو نو ما ته به اندازه ولګي چې جاسوسان نه دا خبره به تفسیر الرحمن چې کوم دینو هغه سیوا کړی دا یوسف علی السلام وته چې ما ته جاسوسان غونته ښکارا شوی خو ځه کچره رښتیا وای نه د غرور بزان سره راولې نو کرور ځان سره راوستو خو زما به در باندې اعتماد راشي او کرور مرانه وسته بیا مرازي او ولی وته پیسې واپس کړی ځکه چې دا خو د کوم پیسې وي د خزانه پیسې خو د کوم پیسې او زمونږ استاد محترم الله دی وبخي شیخ اسرائیل سے بغبوي د درې قسمه امانتونو نه ډېر زیات یاره کوي امانت خو ار یو خطرناکي خیانت کول پکې خو په درې امانتونو کې خو به بالکل خیانت نه کوي یو د قوم په پیسې کې یو د مدرسې په پیسې کې او یو د جماعت په پیسې کې وی په دې کې به بالکل خیانت نه کوي ځکه چې د قوم په پیسو کې ته خیانت وکي نو د قوم آبادی ز 3 کروڑه ده نو ته به 1 کروڑ ماف کی نو دا 2 کروڑه به سکی یعنی مثلا زیما زوم بای زو د خپل ایسه نه ماف کوم زه به د قیامت پر غواړم نه الله پاک به خامخا زما ایسه راکي نیو د قوم نه چې د اغلا وکړه بس ځان لدی اخرت غرق یو چې د جمعات نغلا وکړه ځکه چې په جمعات باندې قوم دی نو زماز له بخي استاد له بخي د بل بخي بل بوینه بای ولی کولا دا وای د کوم پیسې وزینه ماف کو ایو د مدرسې طالبان خوړو چاته معقول نه کوي
نو د دې درې قسمه خیانت نه خیانت هر څنګه چې کوم دی هر یو خیانت اخ نه دی خو د دې درې قسمه نه خو ډېر زیات ځان ساتي لکه څنګه چې عبد الله ابن مبارک رحمه الله یو ورځ چې کوم دی نو هغه په ذهن کې رااله چېرې د نجات دا لار چې کومه ده تا به ما ته څوک وښیي چې داسې نجات ما ته میلو شي چې د آخرت دپاره هغه زما د اسانتیا سبب جوړ شي نو هغه چې سوچ کوو چې دنیا پرس خدا ما ته نشي خولی چې ته پیر فقیر پسې به ورشم او د هغه زماني پیر فقیر چې کوم هغه بهلول دانه و خپلو مریدانو ته یې وویل یاره بهلول دانه مې چې ته پکار دی او یو عجیبه غونته کې سوال مې د ذهن کې راغلی دی چې د نجات لار پکار ده خو د نجات لار به هغه چاته معلوم وي چې خدا پرست سړي چا د الله نه یریږي ته به پته دنیادار سړي ته خو پته نه چا ورته وي هغه فقیر سړی دی او هغه خو بچته په صحراګانو کې ګوري دی ورپسې ووتو هغه چاته یو جوپړه جوړه کړې وه په هغې کې ناست بس الله الله یې کوله دی ورپسې لړو ورسره خپل تعارف وکړو د هغه د عادت و چې لکه د ډاکټر غونته کې ډاکټر لکه ته شل پیرې ملاړ شي تا د 12 پیرې وي ته څوک یې ته کوم ځای نه راغلی ستاسو نوم دی ځان به چې کوم دی نو تا باندې راغرضه کي د بل طرف نه بدي نو دغه شانتې دا پیر فقیر خلک چې کومي نو هغې یو دو مریدان نه د هغې نه ویري ورته وایي ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی ورته زه عبدالله بن مبارک یم عبدالله بن مبارک چې کوم دی نه هغه د حدیث استاذ او د حدیث معلم ورته وی راغلی ما استانه مې یو تپوس کو هغه ورته زما نه د څه تپوس کوې وی پریشانی مې ده نه هغه ورته وی د پریشان حاله انسان نه به پریشان حاله انسان څه تپوس وکړي زه په خپله پریشانه یم ستا پریشاني به زه څه لرې کوم هغه ورته وی زما پریشاني ته به دې لر کولی شي چې زما ستا پریشاني یوه ده تم د آخرت په باره کې سوچ کې او زم د آخرت په باره کې سوچ کوم او د آخرت سوچ د آخرت بنده چې کوم دی نه د منده نه لر کولی شي دنیادار نشي لر کولی هغه ورته ډېر نکړه نکړه وکړو خو هغه ورته وایي که هر څنګه یي منت زاري وله وکړو وی یو تپوس سره صرف کوم ورته یې وایي د نجات لاره راته وښیه چې په آخرت کې به زما د خلاصېدو څه لارې څه داسې عمل وکړم چې زه آخرت کې خلاص شم بس هغې چې مجبوره کړه هغه ورته زما 4 شرطه ومنه بس وی زه برته د نجات لاره وښیم هغه ورته ما ته ستا 4,000 شرطونه دغه دي منظور دي خو ما د نجات لار وښیه بهلول ورته وی زه صحیح ده ورته وی لومبنی شرط زما دا دی چې د کم الله ته کله مخالفت کې نافرمانی کې ګناه کې په هغه غرض باندې به ته د هغه رزق نه خورې هغه ورته وی دا خو ډېر ګران شرط دی د الله نه ما سوا رزق ورکوونکی دی څوک چې زه به رزق نه خورم نه ورته وی عجیبه خبره ده او عجیبه بې شرمه ګنهګاري چې مې رزق خورې نه مې کې خورې او مې مخالفت او ګناه کې نافرماني کې دا خو د عاقل سړي کار نه دی اریان دریانې کو عبدالله بن مبارک بس وی رزق یې مه خوره چې ګناه یې کې حکم یې نه منې رزق یې مه خوره دا خو د غیرت خبره هم نه ده دا خو بې غیرتي ده ورته وی د کوم ذات چې ته نافرماني کې د هغه د وطن نه وځه دا په وطن کې مه اوسه کله چې ته چا په کنډر کې اوسې او ساره کنډر د مالک سره نه لګي نه تا کنډر کې پرېږدي که هغه ډېر مروت والی 20 تنه به دې ملامته کړي چې بھائی هم په کنډر کې اوسې مې مخالفت کې کنډر یې خو پرېږده که نه هغه ورته وی دا خو ټول د الله دنیا ده د الله د دنیا نه زه څنګه وځم نو هغه ورته عجیبه بې شرمه ګنهګاري رزق یې نه پرېږدي د وطن نه نه وځي مخالفت یې کوي تا ته څنګه بند دی هغه ورته وی یاره دا هم ډېره ګرانه ده ورته وی زه ټیک ده ځه 3 شرط چې کله ته د هغه ذات مخالفت او ګناه کې چې د هغه چې کوم دی نو ته په دې غړېدلو سترګو باندې هغه رزق هم خورې سره د ګناه نه د ملک هم نه وځې نو داسې ځای کې بیا ګناه کوه چې هغه دې نه وي هغه ورته وی دا خو د هغې نه هم سیوا ګرانه ده هغه ورته وی ډېره عجیبه خبره ده ګورې د نجات لار رزق یې نه پرېږدي د وطن نه نه وځې په پټه باندې د ګناه هم نه کوې دومره پټ سترګې
نو بیا یو کار وکړه وی څلورمه خبره ده کومه وی چې کله ملک الموت راشي ستا د مرګ وخت راشي نو دا درې کارونه خو نشي کولی نو هغه ته ووایه چې بهي له غونډه کې ټایم راکړه د خپلو خپلوانو سره سلام او مشوره کوم چې را باندې حقونه دي حقونه پې ماف کوم نو هغه ورته وی دا څنګه کېدی شي هغه ورته وی دا ځکه وایم چې علي رضی الله تعالی عنه قول دی چې کوم ځای کې دنیا سیوا شي دولت سیوا شي نه هلته کې به د چا حق د والي دنیا هسې نه سیوا کېږي بغیر د چا د حق والو نه د چا حق به د سره نو د مرګ پرشتې ته ووایه چې یاره د خپلو خپلوانو باندې د حقونه چې را باندې د چا دي دا ماف کومه بس راځم نه هغه ورته چا ته صبر کوي نو هغه ورته وایي چې تا ته پته ولګېده چې بایي رزق یې نشم بندولی د ځمکې نه نشم ورته ګناه دې په پټه نشم کولی او استازې نشم واپس کولی نو بیا ګناه ولې کوې ګناه مه کوه دکه د نجات لار ده چې دې د هر څه د پاسه ته ګناه کوې خو تا په خپله باندې اقبال جرم وکړو نو بیا به ته د نجات لار څه ومومي دلته کې امام رازي صاحب وایي یوسف علیه السلام ته خو پته وه چې بھائی دا د قوم پیسه ده نو د قوم پیسه هغه څنګه واپس کړه هغه وایي دا پیسه چې کوم دی یوسف علیه السلام چې کوم واپس کړه نو د واپس کولو یې درې وجې وي یوه خو دا وه چې بھائی روڼې و د مروت په وجه یې ترېنه اخیستې نه شوې دویم هغه ته خپل کور د حالاتو پته وه چې کله هغه وړوکي ووته دی بس هغه وی کور کې چې څه جمع پونجي وه بس هغه دې ماله راوړه نو دی بیا نه راځي بل دریم هغه وی چې بھائی که یوسف علیه السلام رونه هغه محمود الوسی صاحب لیکي چې پیغمبران نو بزرګانو هغه وی بھائی که نور څه نه چې دی دا پیسه ومومي دی به وي چې اوهو دا خو بھائی دغه نه خو موږ پیسې واپس راوړې دا پیسې به وله واپس وسي نو په دې څه طریقه باندې به هغه واپس راشي دا پیسې د یوسف علیه السلام خپله چې کومې تنخواه وه دی د هغې نه ورکړې وي یوسف علیه السلام چې کوم خپله تنخواه وه نو د هغې نه یې ورکړې وي د سرکاري خزانې نه یې نه وي ورکړې دې ته خپلې واپس کړې خپلې پیسې په هغې کې کېښودې نو په دې وجه باندې الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام فلما رجعوا الی ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل چې کله واپس رالو نو پلار ته ووایي ای پلاره لاول نه وته د هغو هغه صفات بیان کړو چې بھائی داسې و داسې و داسې و داسې و داسې او مونږ چې ورته کله وایي چې د پیغمبر اولاد یو زمونږ یې ډېر زیات عزت هم وکړو خو منع منا الکیل زمونږ نه یو اوښو هغه پاتې شو منع منا الکیل زمونږ نه د اوښ یو بار پاتې شو ځکه چې زمونږ یو ورور مونږ سره نه وتلی فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون مونږ سره د خپل ورور ولېږه چې نقتل چې کوم دی نو دا ویلی شي د اوښ بار ته چې یو کجاوه ځان سره بله راوړو او مونږ به د حفاظت کوو قال یوسف یعقوب علیه السلام ورته ووایي هل آمنکم علیه کما آمنتکم علی اخیه من قبل داسې په تاسو وسپارم لکه څنګه چې د ورور مې در باندې مخکې سپارلی تاسو خو وایئ چې بھائی دې موږ ته په حواله کې خو داسې راته په حواله کړم لکه هغه بل سره هم چې څه چل کړو والله خیر حافظا الله غوره نگهبان دی الله غوره ذمہوار دی وهو ارحم الراحمین او هغه رحم کوونکی بس په الله باندې اسپارما ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم خو چې کله هغې خپل د غلۍ بارونه اوس پړدو نه خپلې پیسې وموندې چې واپس شوي دي وته قالوا یا ابانا ما نبغي دې ځای کې دوه ترجمې کوي تفسیر ساوي هغه وایي د دې هغې ورته ووایي قالو یا ابانا ما نبغي ای پلاره موږ ستا نه پیسې هم نه غواړو هذه بضاعتنا ردت الینا پیسې خو هغه موږ له واپس راکړې د نه نورې پیسې نه غواړو صرف ورور د نه غواړو او یا د دې نه مقصد دا و چې پلاره موږ نور د خدای نه څه غواړو ګوره پیسې راله هم واپس راکړي یې دا مقصد و چې ستا نه څه نه غواړو پلاره بس پیسې د نه نه غواړو او رور را سره کا بس د غلي یو بار وروړو او یا امام رازي صاحب وایي دا مقصد یې و چې نور د خدای نه څه غواړو دومره زبردست او عادل بادشاه دی چې پیسې راله پکې هم واپس راکړي دي ونمیر اهلنا منګه به یو اوښو هغه سیوا راولو نمیر دا چې کوم دی نو دغه د اوښ جمع ده په عربۍ کې نو ځان سره به یو اوښ بل هم راولو یو به سیوا شي دغه خو لس بارونه او لس بارونه به زمونږ څه په کار څومره کار به راله وکړي اوس به لړ شو
نو ښه بادشاه دی نو د یو لسو په ځای باندې به یولس نور راوړو ونحفظ احانا د خپل رور حفاظت به هم کوو دا ذمواري به م والو ونزدادو کیلو بغیر او یو اوښ به سیوام راولو ذلک کیلو یسیر دا خو ډېره اسانه پیمانه ده پلاره پیسې نه علي میلمستیا راله ښکلې کوي او دغه چې کوم دی نو دغه راله استقبال راله د میلمنو په شانتې نه بلکې د شاهي خلکو په شانتې کوي دورم زیات عزت کوي نو دا خو ډېره اسانه پیمانه ده قال یعقوب علیه السلام ورته ووی لن ارسله معکم نه لیږم تاسو سره ستاسو رو حتی تؤتوني موثقا من الله تر څوم چې راته په الله قسم نه کړي تفسیر ساویلی کی دی ځای کې او تفسیر مدارک کې امام نصفی صاحب چې د موثقا نه مقصد د عقیده او د یعقوب علیه السلام چې تر څوم راته په الله باندې قسم نه کړي نه پرېږدم د سره نو لتأتونني به چې دی به ماته خامخا راولئ لکه دا بل په شانتې به یې روکوې نه الا ان یحاط بکم خو که په ټولو باندې احاطه وکړه د الله عذاب او ټول پکې هلاک شوی خو صحیح ده خو که تاسو واپس راځئ نو دی به مال لازمان راولئ فلما آتوه موثقهم پس هر کله چې د دې واده وشوه واده وعید وشو هر کله چې قسم یې ورته وکړو قال الله على ما نقول وکیل یعقوب علیه السلام ورته ووی الله زموږ په دې خبرو اترو باندې ذمہوار دی بس الله ګواه دی دا تاسو چې ما سره خبره وکړه په دې باندې به ټینګ اوسئ ورور ځان سره بوځئ بسم الله الرحمن الرحیم فلما رجعوا الى ابيهم پس هر کله چې واپس راله پلار ته قالوا یا ابانا منع منا الكيل ای پلاره منع شو زموږ نه یو پیمانه د اوښ فارسل معنا اخانا موږ سره خپل ورور ولېږه نقتل چې یو بل بارم راوړو وانا له لحافظون موږ به حفاظت کوو قال اویل ود یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه ای پتاسو اوس پارم کما آمنتکم علی اخیه من قبل لکه څنګه مې چې د بل ورور پتاسو سپارلی فالله خیر حافظ فالله یې سپارم وهو ارحم الراحمین الله رحم کوونکی دی ولما فتحوا متاعهم هر کله چې اوس پر د بارونه وجدوا بضاعتهم ردت الیهم خپلې پیسې وموندې چې واپس شوې وي قالوا یا ابانا ای پلاره ما نبغي موږ ته ضرورت نشته د پیسو هذه بضاعتنا زموږ پیسې خدا دې ردت الینا چې واپس دي ونمیر اهلنا یو بار به بل راوړو دغلې ونحفظ اهانا ضرور به م حفاظت وکړو ونزدادو کیلو بغیر یو پیمانه به سیوا راشي ذلک کیلو یسیر او ډېره اسانه پیمانه ده قال اوی ود یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم اچره به ونه لیږم حتی تر دې پورې توتون موثقا من الله چې تاسو ماته په الله قسم وکړئ لتأتونني به چې ماته به ضرور راولئ الا ان یحاط بکم مگر که په ټولو باندې هلاکت راغی فلما آتوه موثقهم پس هر کله چې د دواړو قسم وشو قال الله اویل یعقوب علیه السلام چې الله پاک علی ما نقول وکیل زموږ په معاهده باندې ذمہوار دی فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې واپس شو پلار ته قالوا